السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر محمد مروت کمیونټي اواز په پیج تاسو سره مخاطب یم. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته پته ده لکه مروت چې کوم سیلاب راغلی او هغه سره خلک متاثر سوي وو، هغې موږ ټولو کسانو غم چې برابر شریک یو. مسلسل موږ د مروت کمیونټي اواز په پیج باندې کوریج ها کړی ده، علاقو نشاندهی مو کړې وه، انتظامیه ته ورسره موږ د سیاست په حوالې سره خبره کوو. د لکي مروت چې کوم سیلاب چې نقصانونه سړي دي او چې چا قربانیانې ورکړي دي، هغې د شاته تاسې تصویر وینو. ملک نجیب الله خان د لنډۍ وینه دې کس سره نه موږ تعلق شته، نه مو ملاقات شته، نه مو د موږ پارټۍ سړی شته، خو چې لکي مروت دپاره چوک حق او سچ او عوام پاره د صحیح په معنی باندې خدمت کوي، نو هغې حق جوړېږي چې هغې افضل افزایي موږ وکړو، ټول عوام یې وکړو، یو نه چې موږ مروت کمیونټي اواز ټیم یې وکړو چې یو ورچوک د عوام په د فلاح پاره د عوام خدمت پاره چوک کار صحیح معنو باندې وکړي، هغې افضل افزایي پکار ده. نو ملګرو موږ چې د چوره سیلاب راغلی او هغې متاثرین له ټولو چې زیاته قرباني چې کومه ملک نجیب الله خان د دې عوام موږ ټولو سیاسي لیډرانو چې کریډټ دې کس ته ورکوو چې دې کس قرباني د ټولو سیاسي لیډرانو باندې زیاته. اول خو به زه تاسو ته دا خبره وکړو چې زه به خپلې حلقې پی کې بیا نه وې خپل کلي به زه تا ته وښیم چې موږ کلي چې ها کورونه خلکو ړنګ سلي دي، چاردیوالي ړنګه سلې، داسې کور ده چې یو کور چې چلور کمرې ړنګې سلي دي، خو هلته یو سیاسي لیډر تر اوسه پورې نه راغلی، نه چا امداد چا سره کړی ده. خو موږ چې کوم ملک نجیب الله خان ولیده چې هر کلي ته هر جي ته د جان ورس او خپل له جیب نه د عوام سره خپل مدد وکړه، ساعت یې ورکړه د مشکل وخت چې او د نوره سیاسي لیډران چې موږ د لکي مروت چې وینو هغې حکومت طرف ته سترګې دي چې موږ ته به حکومت له طرفه څه شی راځي به پس ته موږ هغې چې بیا دو نیمې جیب ته چې دا نه ده چې ته عوام ته پوره ورکړي، همیشه د دې لکي مروت عوام حق دو خوړلی ده. خو زه صرف دومره وایم چې دې سیاسي لیډرانو او ملکانو او جاګیردارانو ته شرم پکار ده بکه یو ته چې الیکشن ټیم راشي بیا په بوریو پیسې راوباسي او 5,000 په 10,000 ووټ کوي او د خلکو ضمیر دو کوي. او اوس په دې مشکل وخت چې او په دې مشکل ګړی چې د دو عوام سره 1 روپۍ چا خپل جیب نه امداد نه وکړو، یو ملک نجیب الله ده دته موږ کریډټ ورکوو، موږ سلام ورته پیش کوو او د دې حلقې عوام ته وایو چې د څرنګه نجیب الله خان تاسو ته د دې مشکل وخت چې تاسو سره سات درکړه، خپل جیب نه امداد وکړه، نو تاسو ته پکار ده چې الیکشن ټیم چې د دې سړي ته صحیح بدله ورکړو. داسې نه چې هلته بیا تاسو الیکشن په ټیم باندې پیسو ته هیله یا خپل ضمیر خرچو، نه چې کوم مشکل وخت باندې تاسو هر چې کوم سیاسي لیډر په کار راشي نو الیکشن ټیم چې بھرپور هغه ته سات ورکول پکار دي. وپېژندو دا خلک دې ملک نجیب الله حلقې باندې به وغږېږو چې دلته انجینیر میر نواز صاحب دو 3 وار MP پاته سله، روپۍ له جیب نه ولګوله، نه چاته ودرېدل، نه چاته روپۍ ورکړه، او سیاسي کروډو ته یې وګورئ، که لارو ته یې وګورئ، که د خپل پله ته وګورئ، پلو ته وګورئ، که نور داسې مسایلو ته وګورئ، دې حلقې د هغسې په اسمان نه ده، بلکې ټوله لکي مروت ضلع په اسمان نه ده. خو دې خلکو عوام دې حلقې عوام ته زه خاص کار وایم چې د دې سړي کومې قربانیانې دي دې سړي ته سات ورکول پکار دي او صحیح معنی باندې چې کومه قرباني دی کس تاسو سره وکړه نو دغه قرباني تاسې هم ورسره وکړو. او هر سیاسي چې د آفت او په دې مشکل وخت باندې چې چا سره امداد کړی دی، چا سره درېدلی دی، هغه سړی د الیکشن په ټیم چې د هغې سړي سات ورکول پکار دي، چې هر چوکي چې دغسې مشکل وخت چې د عوام په کار راځي. نو ملګرو الله دې وکړي چې بقایا سیاسي لیډران چوره دي، الله دې وکړي چې عوام په کار باندې راشي. موږ دا هیڅ مقصد نشته، په چا تنقید نه ده، خو چې کوم سړی کار او د عوام خدمت دپاره صحیح معنو باندې کار کوي هغې موږ حق جوړېږي چې هغه افضل افزایي وکړو. مننه جی، وسلام.